نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د جمعې په ورځ نن 11 اگست عیسوي تاریخ سره 2023 به پکې درې ورځې دي د پاکستان په ازادۍ کې بیا په دې کې زمونږ د آواز قوم بلکې دا وایم چې اکثریت او دا به وایم چې ریاست هم ملوث په دې ورځ باندې شرابونه کبابونه او ډمیو دا جرس په عربی کې او پښتو کې انوم ناراضي او په عربی کې وته دغه جرس وای پونګاره دا شزونه ټول د اسلام مخالف اسلام د دې خلاف رد کوي خلاول په یو څو خبرو ځان پوهه کوي چې څومره انبیا راغلي دنیا ته کم مخکې چې د غیر مذاهب ریاست د غیر مذاهب په لاس کې راغلی نو انبیا هم ډېر جدوجہد د ازادۍ کوشش کړي چې زما قوم ته ازادي میلاو شي خو د ازادۍ اقسام دي ازادۍ قسمونه د ازادۍ قسمونه ده دي اصل ازادي مذهبیت ته چې څومره منډې او کوششونه شوي دي او څومره جدوجہد شوی دی څومره قربانیانې ورکړې شوي دي دا د ازادۍ د مذهبیت لپاره ورکړې شوي دي چې موږ ته ازادي میلاو شي موږ پکې خپل عبادت په صحیح طریقه باندې کوو په موږ د غیرو مذاهبو مخنیوی نه وي تاسو به د علماو نه اورېدلي او که تعلیم یافته خلک نو هغوی به ګټلي مي په تاریخ کې بني اسرائیل قرآن کریم کے ځای په ځای ذکر دی
الله رب العزت په بني اسرائیل ډېر احسانات تیر شوي او بني اسرائیل دا د موسی علیه السلام قوم او اکثر په غلامیت کې ډېر راغلي د فرعون سره چې کله ما تحت د فرعون بني اسرائیل د وخت زمانه سره دیندار خلک دا مونږ تاسو چې ته يهوديان وایو د خپل د وخت زمانه سره د موسی عليه السلام په دور کې ځکه انبیا چې څومره دي الله رب العزت دا اکثر په بني اسرائیل کې را لېږلي ما سوا زمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په بني اسرائیل کې نه راغلی نو دیو چې د فرعون نه فتح حاصل کړه او هجرت ته دیو مجبور شول سره د سليمان علیه سره د موسی علیه السلام هجرت دی وکړو نبی التسکړو یو قوت الله دریاب کولاو دولس لارې په دریاب کې کولاو شوي تقریبا د هغه وخت سره د فرعون نه دیو ته ازادي میلاو شوه دا علما لیکي تاریخ لیکي ښځې و نر 4 لاک تعدادو د موسی علیه السلام سره د شپې 4 لاک کسان وتیو نو چې کله دیو ته ازادي میلاو شوه نو دیو ګورې هلته به یې ډمې نه ګډولې ښه هلته به دیو پونګارې نه وال هلته بیا دیو صرف د الله شکریه ادا کړه او عبادت یې وکړو وس هغه یهودیان موجوده یهودیان چې اوس دي هغه تاریخ هغه ورځ چې دیو د فرعون نه نجات حاصل کړو تاسو ته مخکې جمعې کې ویلو لسمه عاشوره کې د عاشورې لسمه وه دیو ته نجات حاصل شو نو دیو په ځان دا روژه فرض کړې وه چې مونږ د فرعون نه په دې ورځ نجات حاصل کړی دی مونږ به روژه نیسو د هغه د موسی علیه السلام د دور نه راواخله او تر اوسه پورې چې ما دا په دنیا کې تشریف فرمایو تر اوسه پورې په لسمه روژه هغې روژه نیسي نجات ورته حاصل دی د الله عبادت کوي ذهن کم چاته داسې رانشي چې یاره دا مناسب خو د یهودیانو په طرف شروع دی زه د دې پورې تاسو ته ویم د قوم د ازادۍ پورې تاسو ته ویم چې هر قوم دا غواړي چې موږ ته ازادي میلاو شي خو ازادي بالمذهبیت دغه بني اسرائیل چې هغه شپه د هغه ورځ او هغه شپه د عبادت مناوهي نبی صلی الله علیه وسلم ته بدل راشم د محمد رسول الله زمون جانان ته زمون جانان به چې کله فتح حاصل کړه سبه کول چې کله به واپس کېدو په لاره کې کله به چې فتح حاصل کړه او اسلامي تور به په دغه ځای باندې ولګوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با الله ته متوجه شو او صحابه ته به شب د الله شکریا ادا کړي چې الله موږ له فتح راکړه ازادي میلاو شو کله به چې مدینه ته را واپس شو تر هغه پورې به کور ته نه تو په مدینه په مسجد کې به عبادت وکړو نوافل به وکړل د الله شکریا به ادا کړه هغه نه پس به صحابه کور ته ولېږل دا تاریخ تاسو د سترګو نه تیر شوی دا تاریخ دې کې ویلو ته ضرورت نشته
دا تاسو د علماو نه به ماورېدلی چې کم بې تعلیمئ راځئ صحابو مقام ته ځو د امت محمدي د رسول الله سلام امت ته یادوم چې صحابه چې کم دي جلیل القدر صحابه کله به چې هغې ته فتح حاصله شوه نو صحابه به څه کول هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرز عمل به چلېدل شکریه بیا د الله ادا کړه نوافل بیا وکړل چې یا الله مونږ ته تا فتح حاصله کړه ازادي میلاو شوه د تابعینو دور هم داسې و د تبع تابعینو دور هم داسې و اکثر د اکابر علماء اکابر چې څومره علما دي هغې چې کله فتح حاصله کړه نو شکرانه نوافل به یې کول عبادت به یې کوو زمونږ پاکستان چې په کم وخت کې و زمونږ پاکستان دا بری صغیر دا ټول بری صغیر پاکستان بنگلادیش دا څومره ایریا چې وه علمگیر باچا مغول خاندان وغیرہ څومره وو په دې بری صغیر باندې مخکې ریاست اسلامي و تاسو به د علمگیر باچا نوم اورېدلی دې د مسائلو یو غټ کتاب لیکلی په خپله باندې د ده په نګرانۍ کې دی شولی هغې ته وایي فتاوی علمگیریه چې کله علما د دې نه فتوا ورکي مجال نشي کېدی چې یو سړی راپاڅېږي او په دې باندې رد وکړي چې کله په دې باندې ولیکلی شي چې فتاوی علمگیریه پلانکې نمبر صفحه او دا فتوا فتاوی علمگیری نه نقله یو علم په هغې کې چې کم دی که د هغه د هر مذهب علمي زمونږ په دې احنافو کې هم بلا فرقې دي یو فرقه هم په هغې رد نشي کولی د هغې نه وروسته پیرانګیانو په چل کې بني صغیر ونیو دوه سوه کاله بعض علما لیکي 210 کاله را باندې حکمران کې خو ډېر وایي چې 200 کاله را باندې حکمراني کړله په خوله یادېږي د مذاهبو پابندي بیا نه لګوله په مسلمان باندې خو په بعضې دغه بیا دغه لګوله تاسو د مخکې یو تقریبا یو کال وړاندې ما د قدیانت په باره کې تاسو ته خبره کړې وه 3 جمعې مې ته بیان کړی و د هغې تاریخ مې درته بیان کړی و چې دا فتنې چې څومره دي دا پیرنګیانو راایستلې وې په مسلمانانو کې بس بر صغیر کې چې دا مسلمانان به مونږ کمزوري کو نو لہذا په دې تاریخ کې چې تاسو د علماء د اکابر علماء دیوبند تاریخ وګورئ نو عقل به حیران شي چې څومره جدوجهد او څومره مجاهدې د علماو کړي دي که نه چې زما د عقل نه بار خبرې دي او زم چې یو تاریخ دان یې ګورې زم چې د هغه عقل مم حیراني شاه ولی الله محدث دهلوي سید احمد شهید رحمت الله علیه داسې د اکابر غټ علما دا زما ستا دپاره قربانۍ یې ورکړي دي چې دې زمونږ دې قوم ته ازادي میلاو شي د دې پیرنګیانو نه مونږ د عمل خالق دا یو خبره درته کوم یو پیره یقین په الله وکړي دا تاریخ لیکلی دی دا د مشرانو ته هم دا فتح ده مشران خو ډېر وفات دي
چې د کونې د پیرنګیانو اخري دا یو فیصله وکړه چې یاره دا موږ د مسلمانان خو زیاتېږي او نور جذبات زیاتېږي. علما خپل کردار شروع کړی او کونه په کور ګرځېدل چې دا پیرنګیان به وباسو، دا خپل ملک پکې اخلو. نو یو پیرا دې پیرنګیانو د دې علماو خلاف فیصله وکړه چې یاره زمونږ نه د هغې به چې کله یو فیصله کوله نو د عدالت په شکل به راتلل، تاسې به نه راتلل، بیا پې هلته بین الاقوام راوچتېدو چې یاره زمونږ د بر صغیر اکثر علما باغیان دي او باغیان یو فرقه د پیتنام ده او فرقم ده نوم یې نه اخلم، هغې یو کتابونه ولیکل چې اکابر علمای دیوبند دا د ملکې وکټوري خلاف جهاد کوي او د دې خلاف جهاد کول دا ټیک نه دی. لهذا که څوک د دې خلاف جهاد کوي نو هغه واجب القتل دی. یو پیتنې یو کسانو له پیسې ورکړې او چې تاسو چې کوم دی دا کتاب ولیکئ عدالتي شکل کې ولا راتاو شول، د کونې نه علما اوچت کړل. تاریخ لیکي چې لاول دیو ته ډېر په منتونو وتشول چې تاسو څومره څه غواړئ موږ دله درکو، که دولت غواړئ که څه غواړئ موږ سره ملګري شئ. علما ورته ویې نه. د تاریخ لیکي چې بچي وله راوستل او بچي ورته مخې ته حلال کړل، دغه به انجام ستاسو وي. د ښځو سره وله بدکارانې وکړې خو علماو ته اخره کې پارچه وه چې د جهاد خلاف جهاد نوم په خوله مه اخلئ او ته نه. اخره دې پورې چې قوم ایرولو دپاره د بر صغیر د قوم ایرولو دپاره هغې چې کم دی دا ټول علما چې څومره یې نیولي ټول یې شهیدان کړل او په کونه او په چوکونو کې ژوند کړل. و ورځو دپاره اته نهه لسرې د هر عالم ژوند و چې د دې نه دا قوم ویریږي. خو الحمدلله د امت مسلمه او د بر صغیر د مسلمانانو جذبات نورم راوچت شول. د پیرنګیانو نه خپل ملک واغستو. نو مونږ او تاسو ته ازادي میلاو شوه. نو چې مونږ او تاسو ته ازادي میلاو شوه نو یاد ساتئ چې دا ملک آزاد شوی په یو نام باندې ښه لا اله الا الله. لا اله الا الله دا د دې کلمې په بنیاد باندې آزاد شوی دی. علما لیکي چې په دې کې هر څه کېږي الحمدلله دا ملک په الله ځکه دا په دې بنیاد آزاد شوی دی، د دې کلمې په دغه باندې آزاد شوی دی. بنیاد یې دا الله به دا ملک ساتي. حالانکه دنیا په قسمه قسم نخرې وکړې خو پاکستان الحمدلله اوس هم هغه شانتې محفوظ دی. مونږ له دا پکار دی چې مونږه په دې ورځ باندې ځان باندې لازمه کو چې زه په یو ازادي ملک یم یو روژه ونیسو. ما ته ازادي میلاو ده چې یو روژه ونیسو عبادت وکړو. خو خفه کېږو به نه، د اخرنۍ خبره ده، خفه کېږو به نه، څه زموږ نه ورانه ده خو منځ کردار پکې ریاست دی، د دې نه ډېره ورانه ده. ریاست څه کوي په دې ورځ باندې؟ پکار دا وه چې ریاست حکم کړی وی چې په دې ورځ موږ د الله شکریه ادا کړو، د الله عبادت وکړو چې موږ ته الله ازادي راکړې ده. نو ریاست په دې ورځ باندې موږ ته ډمې ګډۍ ټلویزیون صدر هم ورته ناست دی، وزیر اعظم هم ورته ناست دی، وزرا هم ورته ناست دی. پکار دا وه چې دیو دیني محل قایم کړی وی نو موږ څه کوو؟ د هغه پیرنګیانو حساب کتاب کوو.
او بیا اخرنه یو بله خبره درته کومه چې بیا پکې څوک په دې دغه کې د ډمتوب کې ښه کردار وکړي د دیو په سوچ او فکر باندې وزرا او وزیران او صدر خوشحاله کړي هغې له به زما استاد د ټیکسونو روپۍ هغه له هغه ایوارډ ورکړي لانکې ډمې ایوارډ واغستو دا څومره نو زمونږ آینده نسل دوی سوچ ته ځي چې زه به بیا ډمتوب کوم دا به کوم ماته به مې ایوارډونه راکوي صدر به ایوارډ راکوي هر کال صدر چې کم دی پاکستان چې جوړ دی د هغې نه پس چې کم صدر راغلی دی ایوارډونه ورکوي گورنر ایوارډونه ورکوي گورنران ولې ډمتوب یې کړی دی د اسلام خلاف کار یې کړی دی د اسلام دشمنی کړی دا خو او مونږ او تاسو د هغې نه متاثره یو خپل بچو له هغه اپونګارې چکې اشوزونه ولوالو پیسې وله ورکو زما استاد د حلال رزق د حلال روزۍ روپۍ اروالو او بچو له پونګي والو پونګي نو هغه په کوڅو کې ګرځي پونګي وای دیندار خلک عوام ټول چې کم د خوب نه ډسټرب کړي دي او حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الجرس مزامیر الشیطان وای جرس چې کم دی پونګاره شپېلې وغیره دا د شیطان شپېلې دی دا مزامیر الشیطان دی دې نه به ځان بچ کو او حدیث مبارک ته الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ويسندري غاني بجاني دمتوب ويدا چې کم ده ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ويدا چې کم ده انسان پزله کی فصل چوبه ورکه دغه شانت په انسان کې منافقت پیدا کوي انسان کمزورې کوي جهنم ته رسي یقین په الله وکا مونږ معاشره کې مونږ نن د پیرنګانو متاثره مونږ نن د هغه غیر مذاهب نه متاثره جهنم ته رسیدلی الله دې موږ سره رحم معامله وکړي قرآن کې الله سوي یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان و تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين دا قرآن دا شیطان تاسو د لپاره ښکاره دشمن دی د دې ازادۍ پورې درته یو خبره کوم په دوبۍ کې یو ای کې ازادي داسې شی دی د دې پورې ته خبره کوم هغې هم ځان ته آزاد وایي خو برای نام آزاد زما یو ملګری قاري صاحب هلته پیش امام و هلته کې د عربستان کې چې څومره قاریان حضرات دي او څومره علما دي عربستان د هغې ډېر عزت کوي احترام کوي دا چې څوک عربو ته تلي هغې ته دا پته ده نو قاري صاحب له به هلته 4,000 درهمه ورکول هغې راته خپله خولې خبره کوله وایي د سحر په مونځ باندې مې پته مې راته نه وه خو زه خو پاکستاني عادت ومه جهادي آیات مبارکه مې ووې سهار مونځ کې وایي بیا بله ورځ مې ووې یو 3-4 ورځې مې ووې او د آیات مبارکه مې د زړه ته پرېوتې و نو وایي څه موده پسه د هغه ځای انټلیجنس راپسې رالل چې مولوي صاحب دا دوبۍ ده یو آی دی دا پاکستان نه دی داسې کار به وکړي چې دا عربستان دی او عرب په عربۍ زبان ډېر ښه پوهېږي دلته به دا جهادي آیاتونه مبارکه نه وي وایي ځان ته مسلم دلته به دا جهادي آیات مبارکه نه وي نور آیاتونه وایه وای ما هغه ټیم باندې
د پیسو لالچ و ما ویل چې بس ټیک ته نو ما ویل چې د دې زه بیا به سره راکاږو زم په قصد کې رالمه وای تقریبا ما بیا هم ویل منې کېدم نه وای درې پارې چې راله وارننګ جاری کو وای څلورمه پیرې بیا ګرفتار کړم صرف په دې خبرو باندې ښه و چې څلورمه پیرې ګرفتار کړم 6 کاله مې په جیل کې هلته تېر کړل ګناه مې څه وه وایي ګناه مې دا وه چې ما قرآن کریم لوستلی و چې 6 کاله مې تېر کړل نو هغه ماته ویل پاکستان ته رالمه او په پاکستان کې په 15,000 نوکر یم د علماو تنخواګانې خو تاسو ته معلوم وي د جومات پیش امام یم خو قسم یې راته خوړ چې کومه خوشحالي په پاکستان کې ده که نه وایي دا په بل ځای کې نشته هغه به ویل وایي دا قسم بالله دا د سرو زرو ټوکړه ده دا پاکستان زمونږ نه دی دا د سرو زرو ټوکړه ده شیخ حمدالله جان صاحب د صوابه یو غوټ عالم د علما اوس وفات دی او ډېر ښه عالم و په علماو کې زه په بر صغیر نه چې په دنیا کې مد مقابل دغه په شانتي عالم نه و ملګري زما څه کسان دي په دې مجلس کې ناست هغې پېژنم هغه ویل تاسو بار ملکونو ته نه تللی چې تاسو بار ملکونو ته لاړ شئ تاسو ته د پاکستان د دې سرو زرې ټوټې قیامت در یاد شي نو دا پاکستان الله موږ له لوی نعمت راکړی چې موږ په دې ورځ باندې د الله شکریا ادا کړو عبادت وکړو چې الله په کور کې ښه په دغه باندې ناستو د افغانستان کې دا اوس دا پیرنګین چې هلته یقین په الله وکې دا موږ ته ستورینې راتلې مسلمان به سکوټې ګاړو د پیرنګیانو پر را ورځ به کور ته ور واوړېدل مخامخ چا به څه نشو کولی پیرنګی به لګیا او د پلار په مخ کې به د لور سره لګیا او زنا به یې کوله د ښځې سره به لګیا او قسم بالله درته ویم قسم بالله په افغانستان کې پلار څه نشو کولی چې دا صورتحال و مونږ په کار دی چې د الله نو هلته کې په افغانستان کې 20,000 فدایانو قرباني ورکړه څومره 20,000 فدایانو او ډېره غټه قرباني د پاکستان په دې خاوره ډېره غټه قرباني توی شوې ده دومره وینه توی شوې ده چې موږ د دې وینې احترام وکړو خبرې راسره ډېرې زیاتې دي د دې متعلق چې یقین به الله وکړي چې 2 جمعې ته پکې نور دغه کېږم هم سرته به ونه رسېږي خو زما درخواست دا دی چې کم از کم الحمدلله زموږ ټول مقتدیان صحیح سالم دی او دا شیزونه نه کوي خو کم از کم چې موږ د دې خبرو دعوت شاته وچلو چې یاره دا شی ټیک نه دی چې زموږ دا خبرې حکمران ته ور ورسېږي چې مه کوئ د الله عبادت پکار چې حکم وکړي چې د الله عبادت وکړو شکریا